الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نن بمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لباس متعلق او د هغه د ډول او سنگار د خپل ځان د صفای متعلق احادیث د الله سبحانه و تعالی په توفیق باندې بیانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خوشبو سره ډیره مینه کوله. چا چې به له خوشبو په هدیه کې ورکول دا به چرته واپس کول نه. نبی صلی الله علیه وسلم به د مسواک وهلو سره هم ډیره مینه کوله. که روژه به وه او که روژه به نه وه، په هر حالت کې به نبی علیه السلام مسواک وهه. کله به چې د خوب نه راپاسېد نو مسواک به وهه، کله به چې اودس کو نو مسواک به وهه، کله به چې مونځ ته ودرېده نو مسواک به وهه. دغه شانتې کله به چې کور ته داخل شو نو لومبنۍ شروع دا یې په مسواک باندې کوله. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به خپل سترګې مبارکې هم تورولې او دی فرمایلی دي خیر اکاحلکم الاسمد، غوره رانجه د ستاسو دا اسمد رانجه دي، یجلو البصر و ینبت الشعر، چې دا د انسان نظر تیزی او د ویښته راټوکوي د سترګو دا باڼه چې دي. نبی صلی الله علیه وسلم به خپل سر مبارک کله په خپله باندې ګمنځ کو او کله به چې کوم دی عایشې رضی الله عنها د نبی علیه السلام سر مبارک دا منګس کو. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه چرته دا نه ده چې هغه خپل سر داخرېلي بغیر د حج او د عمرې نه. نبی علیه السلام به ویښته دا پرېښودل. نبی صلی الله علیه وسلم خپل ویښته کله د جمعه دومره ویښتې پرېښي دي چې د انسان د غوږونو د پوسکو ته راورسېږي، دې ته جمعه وایي. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم لما و وفره ویښته هم پرېښي دي چې دومره ویښتې چې دا سوکي اوږو ته وررسېږي او دومره ویښته چې د انسان ملا ته سره لګي. دا درې قسمه ویښته نبی صلی الله علیه وسلم دا پرېښودي دي. او د قزع نه به نبی علیه السلام منع کوله. قزع دې ته وایي چې انسان نیم سر وخوري او نیم په سر باندې ویښته ولاړي، لکه نن سبا چې څنګه انګریزي پیشن دی، دې ته قزع وایي. نبی علیه السلام دې نه منع کړې ده. نبی علیه السلام فرمایي خالف المشرکون، د مشرکانو خلاف وکړئ، ووفر اللحیه واحفوا الشارب، تاسو چې کوم دی نو خپل ګیري دا ګڼې کې او بریتان چې کوم دی نو دا واړه کې او کټ کې. نبی صلی الله علیه وسلم به هر جامه چې موجود به وه نو هغه به نبی علیه السلام اچوله. د وړې جامې نبی علیه السلام اچولي، دغه شانتې د قطان جامې نبی صلی الله علیه وسلم دا اچولي، د کاټن وغیره. په جامو کې به قمیص د نبی صلی الله علیه وسلم دا ډېر خوښ و. دغه شانتې یمانی شړۍ او شنه شړۍ، دغه شانتې جبه چې غټ کوټ وي چوغه ورته وایي، دا نبی صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي. دغه شانتې پرتوګ نبی علیه السلام استعمال کړی دی، قمیص نبی علیه السلام استعمال کړی دی، لنګ، صادر، موزې، پیزار، پټکي، دا د نبی صلی الله علیه وسلم لباس و. کله به نبی علیه السلام د پټکي نه تحنیک کو چې پټکی سړی ووخي او یو په لس کې د زنې لاندې راتاو کړي او دې خوا اول کې ورولي. او دغه شانتې دا هم د نبی علیه السلام نه ثابت دي چې د پټکي دپاره دوه شملې راښکته کړي او شا طرف ته به نبی علیه السلام واړولې. نبی صلی الله علیه وسلم تور لباس هم اچولی دی، سور لباس هم اچولی دی، خو خالص سور لباس نبی اسلام منع کړی ده. سور لباس هغه چې پای کې بل سپین یا بل رنګ والا کرښې وي. دغه شانتې نبی علیه السلام جوړه اچولې ده چې په عربي کې ورته حله وایي، چې هغه یو لنګ او صادر وي، لکه څنګه چې د احرام دپاره انسان جامې اچوي. نبی صلی الله علیه وسلم لاس مبارک ته ګوتمه اچولې د خاتم د سپینو زرو جوړه کړې وه او پای کې سنت طریقه دا وه چې د هغې دا غمې دا به تاو کړو د تلي طرف ته به ګرځولی و. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله نوې جامه اچوله نو هغې له به یې نوم کېښوده او بیا به چې کوم دی دا دعا وویله چې اللهم انت کسوتني هذا الثوب یا هذا القمیص یا هذا الرداء یا هذا العمامه اسألك خیره وخیر ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. کله به چې نبی علیه السلام جامې اچولې قمیص وغیره نو اول به ښي اندامونو ته لباس ورچو، ښی لاس او ښی خپې ته به ورچو، ځکه نبی علیه السلام یعجبه التیمن فی تنعله وترجله وطهوره. نبی صلی الله علیه وسلم به ښي طرف والی دا خوښو په پیزار اچولو کې، دغه شانتې په سر منګس کولو کې او په طهارت کې ښي طرف باندې به نبی علیه السلام شروع کوله. کله به چې نبی علیه السلام پرنجې کو نو خپل لاس مبارک به په خوله کېښود، یا به جامه راواغسته او په خپل خوله باندې به کېښوده او اواز دا به ښکته کو.
نبی صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ډیر حیاناک انسانو، دومره حیا به کوله لکه یو پیغله زنانه چې په خپل پرده کې حیا کوي، د هغې نه زیاته حیاناک نبی صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام به خندل هم، او د هغه څه د وجې نه به خندل د کوم څه نه چې عام خلکو له خندا ورځي، لیکن چېرته د نبی علیه السلام نه په ژوند مبارک کې قهقها نه ده ثابت. قهقها هغه خندا ته وایي چې انسان په خندا کې د خوله دومره وازه کړي چې دننه هغه حلق ښکاره شي. عامه خندا به د نبی علیه السلام مسکا وه، او کله به چې ډېر وخاندل نو دا نواجز غاښونه دا به ښکاره شو. او جړا د نبی صلی الله علیه وسلم چې وه نو هغه به کله بغیر د صوت او آواز نه وه، صرف اوښکې به یې رابهېدلې، او کله به داسې وه چې د هغه جړا د وجې نه به د سینې نه اواز راخته د کټوې د خوټ کېدلو په شانتې. په جړا کې د نبی علیه السلام نه چېرته اواز نه دی ثابت چې په اوچت اواز باندې جړلي، لکه څنګه چې قهقها د نبی علیه السلام نه دا نه ده ثابته. دغه شانتې د نبی علیه السلام سنت طریقه په اجازت غوښتلو کې او سلام اچولو کې. نبی علیه السلام به چې کله یو ځای ته ورغي نو د ورتللو په ټایم کې به سلام اچو، او چې کله بیا را واپس کېده نو د را واپس کولو په ټایم کې به هم سلام اچو. او فرمایلی دي چې ماشوم به په غټ باندې سلام اچي، او روان به په ناس باندې سلام اچي، او سورلی باندې چې کوم سړی سور دی هغه په پیاده تلکې باندې سلام اچي، او لږ به په ډېرو باندې سلام اچي. د سلام آداب دي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د چا سره ملاو شو نو کوشش به کوو چې لومبنۍ ابتدا په سلام باندې نبی علیه السلام وکړي، او که بالفرض بل سړی په ابتدا د سلام وکړو نبی علیه السلام به بیا فورا جواب ورکو. نبی صلی الله علیه وسلم به په ابتدا د سلام کې داسې ویل چې السلام علیکم ورحمت الله، او دا به بده ګڼله چې یو سړی داسې وي چې علیک السلام، دا به بده ګڼله، بلکې چې سلام سړی په چا باندې اچوي نو السلام علیکم ورحمت الله به وایي. او کله چې د سلام جواب ورکړي نو پای کې به نبی علیه السلام لفظ د وو استعمالو چې وعلیک السلام یا وعلیکم السلام. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله غټ مجلس ته به ورته او ټول خلکو ته سلام نشي اورولی نو بیا به 3 کرت سلام اچو، چې کله به لومبنی داخل شو مجلس ته سلام به واچو، چې منځ ته به ورسېد بیا به سلام واچو، چې آخر منبر ته به ورسېد نو بیا به سلام واچو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد ته راغی د لومبنۍ شروع به په تحیة المسجد وکړله، 2 رکعته لمونځ به وکړو، د هغې نه پس به راغی او په قوم باندې به سلام واچو. نبی صلی الله علیه وسلم نه په عام وختونو کې د سلام جواب ورکول په لاس باندې یا په سر ورکولو باندې یا په ګوته باندې جواب ورکول دا ثابت نه دي، سیوا د مونځ نه چې په مونځ کې به چاله د سلام جواب ورکو نو بیا به ورته اشاره کوله په لاس باندې. کله به نبی علیه السلام په ماشومانو باندې ورتیر شو نو سلام به پرې واچو، زنانو په جماعت باندې به ورتیر شو نو په هغې باندې به نبی علیه السلام سلام واچو. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم به کله په لاره کې یو بوډۍ ښځه مخې له ورله نو په هغې باندې به سلام واچو. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله یو سړی هغه سره به ملاو شو نو نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوس وکړو چې مونږ یو سړي سره ملاو شو چې هغه غایبي سفر لتلی، نو آیا مونږ چې کوم دی نو هغه ته سر ټیټ کړو؟ نبی علیه السلام فرمایي چې نه. آینحني له، چې مونږ ته رکوع کو ټیټ شو ورته؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه. بیا ورته وفرمایل چې غاړه وله ورکو او یقبله ښکلي کړو؟ نبی اسلام وینا. بیا ورته وفرمایل یصافحه، مصافحه ورسره وکړو؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې آو. مطلب د حدیث دا دی چې هر وخت انسان د یو مسلمان سره ملاویږي نو په کار در سنت طریقه چې مصافحه کوي. که یو سړی د بهر نه راشي نو بیا هغه له پاسېدل او غاړه ورکول دا جایز دي، لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تره زوی دا د حبشو نه راغلی او نبی علیه السلام ورته پاسېد او غاړه یې ورکړې وه. دغه شانتي د یو غایب سړي سلام چې کوم دی نو ته به بل چا باندې ویلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم له به چې کله د بل چا سلام راوړلی شو چې تا باندې پلان کې سلام وي نو نبی علیه السلام به داسې جواب ورکو چې وعلیک وعلیه السلام، په تا دې سلام وي او په هغه باندې هم سلام وي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله خپل کور ته داخل شو نو سلام به اچو، د شپې چې به کله داخل شو نو هم به سلام اچو، لیکن څوک چې به ودو نو هغه به راپاسول نه. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا ده چې کله به چا ور وډکو د کور ور به چا وټکو تپوس به ته وکړو چې من انته څوک یې؟ نو هغه به وایي چې پلان کې د پلان کې زوی یم، یا کونیه به ذکر کړه چې ابو پلان کې یم، یا خپل لقب به ذکر کړه. او داسې به چېرته چا نه ویل چې انا، ځکه یو صحابي ته په دې باندې نبی علیه السلام غصه شوی چې انا به نه وي، ځکه هر سړی هر څوک انا دی.
نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د چا نه اجازت وغوښته کور ته د ورتللو نو 3 کرته به اجازت وغوښته، که جواب ورته میلاو نه شو نو بیا به واپس کېده. نبی صلی الله علیه وسلم به صحابو ته دا ښوده چې تاسو کله اجازت غواړئ نو د اجازت نه مخکې سلام واچوئ او بیا چې کوم دی نو اجازت وغواړئ. کله به چې نبی علیه السلام د چا د کور دروازه وټکوله نو بیا به دروازې ته مخامخ نه ودرېده، بلکې یا به ښي طرف ته ودرېد یا به ګس طرف ته ودرېده. او دی فرمایلی دي چې انما جعل الاستئذان من اجل البصر، دا اجازت غوښتل د دې وجې نه مشروع شوي دي، د وجې نه ګرځولی شوي دي چې انسان نظر دننه ونه لګي. وبالله تعالی التوفیق.